الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف وين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. الله رب العزت په خپلو بندګانو باندې په شپه او ورځ کې 5 منځونه فرض کړي دي او د دې خبرې تاکید کړي چې د دې 5 منځونو ادایګي به په داسې ځای کې کوي چې هلته د بانګ او د اذان اهتمام کیږي. یعنی د جمع سره د دې د ادایګۍ اهتمام وکوي او د دې منځونو اهتمام کوونکي او حفاظت کوونکي د الله رب العزت د مؤمنانو صفت په قرآن مجید کې ګرځولې دي. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. او کوم خلک چې د دې 5 منځونو د ادایګۍ اهتمام نه کوي، سستی او غفلت پاغي کې کوي، نو دا الله رب العزت د منافقینو خصلت او صفت ګرځولې دي. فرمای ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالى، چې دوی مونځ ته نه راځي مګر په سستۍ سره. او د سستۍ مطلب دا چې بعض منځونه کوي بعض نه کوي، یا مطلب دا که د چا آواز وي کی که د چا آواز نه کوي. نو د قیامت په ورځ باندې به اولنې حساب کتاب د حقوق الله نه د منځ متعلق کیږي. اولنې پوښتنه د حشر په ورځ باندې به د منځ متعلق کیږي چې آیا د سړي د منځونو اهتمام کړی دی او که نه دی کړی. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د سړي د عمل نه اولنې پوښتنه او حساب کتاب د هغه د منځ کیږي. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. کامیاب شو، مراد ته ورسېده که مونځ سر په سر راووتو. وإن فسدت فقد خاب وخسر. او که چېرته مونځ فاسد و فاسد مطلب دا چې د هغې د ادایګۍ اهتمام یې نه دی کړی، څه یې کړي دي څه یې نه دي کړي، نو فقد خاب وخسر، تاوان او نقصان کې پریوتو. او پیغمبر علیہ السلام چې کله د دنیا نه رخصت کېده نو هغه وخت کې چې سا پیغمبر علیہ السلام ډېره په مشکل سره اخیسته، هغه وخت کې د پیغمبر علیہ السلام د خولې نه چې کوم الفاظ جاري نو په هغې کې هم دا لفظ چې الصلاة الصلاة، د مونځ اهتمام کوئ د مونځ اهتمام کوئ. په دې منځونو کې بعض منځونه داسې دي چې په هغې کې شریک کېدل خلکو لاسان او بعض اوقات داسې چې په هغې کې شرکت کول ګراني.
لکه د سحر او د ماسخوتن مونځ په دې کې شرکت دا ګراني. کم سړی چې د شپې یخ پاتې شي نو د سحر مونځ ته راپاڅېدل د هغه دپاره ګراني. کم سړی چې د ورځې ستړی شي او د ماسخوتن مونځ نه مخکې سترګې ورشي نو د هغه هم د ماسخوتن مونځ دپاره راپاڅېدل ګراني. د دې وجې نه تاکید په دې خبره هم راغله چې د ماسخوتن مونځ نه مخکې مه وده کېږئ. مخکې وده شوې نو بیا مونځ ته سړي راپاڅېدل دا ګراني. نو د سحر او د ماسخوتن مونځ داسې دی چې په دې کې شرکت دا کم کېږي. او حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی په دې مونځونو کې شرکت نه کوي نو هغه ته منافق ویلی شوی دی. په منافق سړي باندې دا دوه مونځونه دراني. لیس صلاة اسقل علی المنافقین من صلاة الفجر والعشاء. او عام طور باندې مشاهده او تجربه چې تاسو کوئ نو کتلی کېږي هم داسې چې په نورو مونځونو کې څومره خلک سیوي نو په دې دوه مونځونو کې دومره خلک کمی. د کلي محلې تعداد ته چې وګوري او بیا په جومات کې د صف تعداد ته چې وګوري نو دا خلک ته به وایي چې چېرته بل خوا تلي دي او په کلي کې نشته دی. بیا چې د جمعې ورځ را پیدا شي نو دا خلک هم را پیدا شي. کلي کې مړه ژوندی راشي بیا دې خلکو ته ګوره چې څومره راغلي. یو نوې معامله کلي کې وشي ته بیا خلکو ته ګوره چې د کم کم ګوټ نه راوځي. لیکن د مونځ په وخت کې ته به وایي چې په 2 قلاګانو باندې دا خلک بند شو. د جومات غم او د مونځ غم د دوی سره اړو د سره شته دی نه. موږ دا نه وایو چې نه کوي به یې لیکن هغه ځای کې به یې کوي چې په کوم ځای کې هغه د لوپټۍ والا مونځ کوي. او د سړي مونځ د لوپټۍ په ځای کې نه دی بلکې هغه په جومات کې دی. نو د سحر مونځ پرېښودل او یا د نور نه پس کول دې ته لویه خطره ویلی شوې ده. او دا په حدیث مبارک کې د نفاق او په قرآن کې د نفاق علامت ګرځولی شي. قرآن کې الله رب العزت فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. چې د هغې نه پس د هغې خلک رالل چې هغوی څه کول اضاعوا الصلاة مونځ یې ضایع کو. او مونځ ضایع کولو نه دلته مراد څه دی نو سلف چې کوم بزرګان دي هغوی فرمایي لیس معنا اضاعوا ترکوها. د ضایع کولو مطلب دا دی چې دا مونځ مکمل پرېښود نه کو بلکې مطلب د هغې دا دی ولکن اخروها عن وقتها چې د خپل وخت نه به یې وروسته کو. لکه د سهارې مونځ چې دی نو هغه د نور راختو نه مخکې دی او دوی به څه کو د نور راختو نه پس به یې کو. نو دې ته قرآن کې الله رب العزت د مونځ ضایع کول ویلي دي. نو څه مونځونه داسې دي چې هغه آسان دي او څه مونځونه داسې دي چې هغه سخت دي. او په کار دا ده چې په ټولو مونځونو کې سړی شرکت کوي. خصوصا د سحرې مونځ نو عام طور باندې جوماتونو کې خلک د هغې کمی. صرف مشران هغه راځي او وجه د هغې څه د مشرانو چې دوی په اوله شومه کې خوب یې کوي. خوب د شپې په اول حصه کې وکړي نو بیا اخري حصہ کې بیدارېدل دوی ته آسانی. او ځوانان چې دي نو دوی په اولنۍ حصہ کې ایخ پاتې شي. نو چې اولنۍ حصہ کې سړی ایخ پاتې شي نو بیا په اخره کې راپاڅېدل ورته ګراني. نو حدیث مبارک کې او قرآن کې چې وګورې 10 سزاګانې الله رب العزت د هغه چا دپاره ذکر کړي دي چې د سحرې مونځ نه کوي. سحرې مونځ چې کوم سړی نه کوي په هغه باندې 10 قسمه سزاګانې راځي. یو سزا دا ده حدیث مبارک کې راځي چې شیطان دې سړي پسې خندا کوي او د په غوږونو کې میتیازې کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي یو سړی و هغې ولید چې ودو رجل نام لیلة حتى أصبح فقال عليه السلام ذلك رجل بال الشیطان فی اذنیه او قال فی اذنه. چې دا یو سړی ولیدو چې ټوله شپه خو بیا وده شو سحر مونځ نه رانغلی نو پیغمبر علیه السلام فرمیل دا هغه سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې یا د ده په دې غوږ کې میتیازې وکړي. اوس د شیطان د میتیازو کولو نه مراد څه دي
نو د دې احادیث تشریح چې کله وګورئ نو په هغې کې مختلف قسمه اقوال راغلي دي. لکه مثال په طور باندې علامه نووي رحمت الله علیه فرمایي چې د بال شیطان د عرب محاوره ده او د دې نه مراد دا چې دا سړی شیطان خراب کو. او طحاوي رحمت الله علیه فرمایي چې دې نه مراد دا دی چې دا سړی د شیطان تابع شو. بعض حضرات فرمایي چې شیطان په دې سړي باندې تسخیر وکړو، په خپل کنټرول کې واغېسو. قاضي عیاض رحمت الله علیه فرمایي چې همغه ظاهري معنی ته مراد ده چې شیطان حقیقت کې د په غوږ کې امتیازې کوي. او غوږ کې ولې کوي؟ نو غوږ کې د دې وجې نه کوي چې د انسان د بیدارۍ د ټولو نه اهم سیس چې دی هغه غوږ دی. نو اهم سیس چې د چا نه کله ګیر کې نو هغه مکمل ستا په کنټرول کې راځي. لکه یو سړي سره اسلحه ده او اسلحه دې د هغه نه واخیسته نو هغه ته د بېبس شو که نه شو. یو سړی طاقتور دی د هغه ښي لاس کې ډېر زیات طاقت دی او ښی لاس تا کنټرول کو، هغه ستا په طاقت کې راغلی. نو دغه رنګې غوږ چې د سړي دی دا څه دی؟ دا د بیدارۍ آله ده. نو چې د بیدارۍ آله څوک د چا نه واخیسي، لکه څنګه چې یو سړی وایي سهار کې راپاڅېدی نه شم او زه موبایل ځان ته ولګوم په موبایل باندې راپاڅېږم، او دا د شپې وده شو موبایل ځان ته ولګو تا ته هغه موبایل بند کړو یا دې لاړې ویوړو دي، دا سړی راپاڅېدی شي ځکه چې هغه د بیدارۍ آله ته د هغه نه ویوړو. نو دغه رنګې دا غوږ دا د شیطان دپاره یو بهترین آله په دې باندې ده چې د غوږ په ذریعې سره سړی بیدارېږي او شیطان د هغه د بیدارۍ په دې آله باندې حمله وکړه. بیا دې کې دا خبره هم شوې ده چې آیا شیطان دغه په غوږ کې امتیازې کوي نو دې نه مراد څه دی؟ نو بعض حضرات فرمایي چې حقیقت تی مراد دی. حقیقت په دې طریقه مراد دی چې شیطان هم خوراک څښاک کوي او چې خوراک څښاک څوک کوي نو خامخا به یې فارغیم ابو کاږم تقاضا به ورله راځي. نو د دې وجې نه حقیقت تی مراد دی چې شیطان دغه په غوږ کې امتیازې کوي. بعض حضرات دغه نورو اقوالو طرف ته اشاره کوي چې ما تاسو ته کوم وویل چې یاره دغه په تابع کې رالی، دغه په کنټرول کې رالی، هغه په سحر وکړو، هغه ذلیله کو، ښکته یې کو، دا خبرې ته مراد دي. نو اولنۍ خبره دا ده چې کوم سړی د سحر لمونځ نه کوي نو شیطان وایي د هغه په غوږ کې امتیازې کوي. نو چې ته سحر لمونځ ونه کوې او راپاسې او بیا شیشې ته ودرېږې او سر په شیمپو باندې وینځي او بیا پې تیل هم ومږي او بیا شیشې ته مخامخ ودرېږي او باډي سپری هم ولګوي راولګي او کریم مریم هم اوس پکې عادت راغلی دی چې هلکان کریمونه هم مږي نو چې لا دغه هم پکې ومږي او بیا سپری هم په ځان باندې ولګي او داسې ځان ته لاندې باندې وګوري چې یاره ډېر ښایسته ښکارم او خوشبو رانه ځي. منځ کې پته څه ده چې غوږونو کې د شیطان امتیازې کړي نو که هر څومره هم ځان ښایسته کړي نو ما او تا ته به ځان ښایسته کړي. لیکن پرښتو ته الله ته چې وګوري اسماني خلک نو د هغوی په نظم باندې دا سړی څه دی؟ شیطان یې په غوږونو کې امتیازې کړي دي. نو که هر څومره هم ځان ښایسته کړي دې ته ښایست نه وایي. نو اولنۍ سزا چې د سحر لمونځ نه کوي شیطان یې په غوږونو کې امتیازې کوي. نو که څوک دا غواړي چې زما غوږونو کې د شیطان امتیازې نه کوي نو سحر لمونځ دې شروع کړي. په هېڅ یو طریقه یې منې کولی نه شي. دغه یو طریقه ده چې د سحر لمونځ انسان شروع کړي. دویم چې کوم سړی د سحر لمونځ نه کوي نو په هغه باندې سستي راځي او د هغه نفس پلیتي. لکه حدیث مبارک کې راځي چې یعقد الشیطان علی قافیة احدکم اذا هو نام، چې کله یو سړی وده شي نو شیطان راشي هغه د دې سټ نه دی د سړی نه لاندې چې دا کومه حصه ده قوتې غونډې کې دې ځای کې شیطان یو پړی و د دې سړي د سر له 3 غوټې ورکوي او هرې غوټې څه ورته دا وایي شپه لا ډېره د اوده شه، شپه لا ډېره د اوده شه، شپه لا ډېره د اوده شه. نو چې کوم د شیطان په اواز باندې بلد شوی هغه وایي هسې م اواز یې وکړو چې شپه لا ډېره د اوده شه نو بس هغه اوده پاتې شي. او چې کوم یو سړی لږ د مونځ شوقي او هغه ته وویلی شي چې شپه لا ډېره د اوده شه او هغه وخوځېږي چې نه سحر رڼایي لګېدلې ده او راپاسي او ذکر د الله وکړي دعا مو ووایي نو اولنۍ غوټه کولاو شي. بیا چې کله اودس ته پاسي دویمه غوټه کولاو شي، چې کله مونځ وکړي درېیمه غوټه کولاو شي. شیطان د کنټرول نه دا سړی وځي او که نه دا سړی راپا نسي
او دا 3 غوټې په ده باندې پاتې شو نو سهار چې راپاسي نو نفس یې پلیتي او ډېره سستي پکې تاسو وګورئ کم کس چې وختي پاسي نو ورځ به ښه تېرېږي چاق او چوبن به او کم کس چې ناوخته پاسي نو سستی به ډېره زیاتی نو ځکه حدیث کې دې طرف ته اشاره شوې ده چې کم کس سهار لمونځ له وختي راپاسي نو هغه چاق او چوبن او هغه سستی مستی پکې نه. 3 نمبر سزا د هغه چا په حدیث کې چې راغلی چې کم سړی مونځ نه کوي نو د سحر مونځ چې کم سړی نه کوي دا په منافقانو کې شمارېږي. لکه حدیث مبارک راځي چې لیس صلاة اسقل علی المنافقین من صلاة الفجر العشاء چې په منافقانو باندې د سحر او د ماسخوتن مونځ چې کم دی دا ډېر زیات درونو. نورو منځونو کې سړی د ورځې بیداري ماسپښین کې میخي مازدیګر کې میخي ماښام کې رڼایي لا دومره څه مسله نه وي نو په دې کې شریک کېدی شي لیکن اصل شرکت چې کوم دی هغه څه دی د سهار مونځ او د ماخوستن مونځ دی چې سړی وکړي. ماخوستن کې د روټۍ اهتمام او سهار کې د خوب. نو که یو سړی دا غواړي چې زه د منافقانو د لست نه وځم نو هغه هم پکار دا چې د سهاري د مونځ اهتمام شروع کړي. 4 نمبر چې کوم سړی د سهاري مونځ نه کوي هغه د الله رب العزت د حفاظت نه وځي. حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی د سحر مونځ کوي هغه د الله تعالی په ذمہوارۍ کې راشي. ذمت الله لفظ راغلی د ذمت الله نه مراد د الله تعالی زمان دی او د الله تعالی د زمان نه مراد دا چې دا سړی د الله تعالی په ذمہوارۍ کې رالی او کوم سړی چې د الله ذمہوارۍ کې راشي نو هیڅ څوک هغه ته څه نشي ویلی څوک ته برم نشي کتی. او چې کوم کس وایي د سحر مونځ ونه کړو نو هغه د الله تعالی په ذمہوارۍ کې نه دی. نو چې د الله تعالی په ذمہوارۍ کې نه دی نو الله تعالی مخلوق ته پرېږدي که څوک یې ذلیله کوي او که څوک یې سپکوي او که څوک یې درنوي د الله تعالی ورسره کار نه. نو مونځ چې د سحر نه کې د الله تعالی د حفاظت نه په هغې باندې سړی وځي. 5 نمبر دا چې حدیث مبارک کې راځي دا سحر او ماښام د فرشتې ډیوټیانې بدلی او د سحر او ماښام کې مازدیګر کې د دواړو اوقاتو د فرشتې د ډیوټۍ چې کوم دا یو ځای کېږي نو بیا چې لاړ شي الله رب العزت ته پوښتنه کوي چې بندګان هم څه کې پرېښودل. نو که یو سړی د سحر په مونځ کې نو چې کوم د تګ والا هغه ورته وایي موږ په تګ کې پرېښودل چې مونځ یې کوو موږ ترې رالوبو داسې حالت کې هغه بل چې ورشي د هغه نه بیا تپوس وکړي په کوم حالت کې ورغلی نو هغه هم ورته وایي چې موږ ورته هغوی مونځ کوو. نو چې کوم یو کس دغه وخت کې اوسېده پروت وي مونځ نه کوي نو فرشتې د هغه ذکر د الله رب العزت په خوا کې په خیر سره نه کوي. نو یو سزا دا ده چې کوم سړی د سحر مونځ نه کوي د الله تعالی په خوا کې فرشتې د هغه د خیر ذکر نه کوي. څوک دا غواړي چې زما د خیر ذکر دی د الله رب العزت په خوا کې وشي نو د سحر مونځ دی کوي. او 6 نمبر دا چې کوم سړی د سحر مونځ نه کوي نو الله رب العزت په قبر کې دا سزا ورکوي چې یو فرشته یې ودرولي او یو دروند کاڼی ورکړی او دا فرشته دا دروند کاڼی راغلی د سړي دا سر پې ولي چې په هغې سره د هغه کوپړی هغه چوري چوري شي او دا سړی چې واپس راشي دا کاڼی راوچتی نو په دې درمیان کې د سړي دا سر بیا روغ شوی نو چې بیا روغ شوی نو بیا یې پې ولي نو چې بیا کاڼي پسې ښکته کېږي هغه سر واپس روغ شي بیا پې ګزار کوي. لکه حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام عادت شریف دا و چې پوښتنه به یې کوله لکه چا څه خوب خو نه دی لیدلی نو چې چا څه خوب لیدلی و هغه به یې ورته واورو. نو یو ورځ خپله پیغمبر علیه السلام و چې ما خوب کې ولیدو چې 2 کسان راله زه یې روان کړم نو چې روان یې کړم ما ولیدل چې په قبر کې یو سړی دی او پروت دی وده دی یو بل سړي سره غټ کاڼی لاس کې دی د ده را سر پې ولي هغه سر هغه کاڼي په ګزار باندې چقنا شي ریزې ریزې لاړ شي بیا دا سړی د کاڼي پسې ورمنډه کړي چې هغه کاڼی د ځمکې نه راوکاږي نو د هغه سړي سر روغ شوی بیا یې ولي بیا یې راولي. نو ما پوښتنه وکړه چې دا څه مسله ده او عجیبه خبره دا ده چې ما ته وویلی شو چې دا کوم چې پروت دی نو دا هغه کس دی چې د قرآن ویلی و بیا په هغې باندې هغه یې ځان سره یاد کړو بیا یې هېر کړو او مونځ به یې نه کوو.
نو د مونځ د نه کولو د وجې نه په قبر کې به عذاب دا ملاویږي چې یو دروند کاڼی به ورسره او دا سر به د هغه چقناکي. اووم نمبر چې کوم کس د سحر مونځ کوي نو د سحر دا مونځ به د هغه دپاره په پولیسلات باندې د رڼا ذریعه ګرځي. پولیسلات متعلق مختصر تاسو به داسې اورېدلي چې دا د یخته نه نری دی، د تورې نه تیره دی او یو خوا بل خوا دې ته کنډتارې لګېدلي دي، هغه میان چې پې خلک رانشي کونډې والا. نو دا د بدکارو دپاره دی. نیک عمل خلک چې کوم دي نو هغوی به پې څوک د بجلۍ د پړق په شانتې روانې، څوک به د تیزې سلۍ په شانتې، څوک د تیز اس په شانتې، څوک به پیاده روانې، څوک به په منډه باندې، څوک به په خپوړو باندې، څوک به په سرونو روانې. د انسان د عمل مطابق به پې خلک ځي راځي او د نه لاندې جهنم دی نو چې کوم پرې وتله به جهنم ته ځي او چاته به پکې تکه توره تیارې څه به ورته پکې ښکاري هم نه. لیکن حدیث مبارک کې راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو خوشخبري واوروئ هغې خلکو ته چې د پوره پوره خوشخبرۍ، د پوره پوره نور او د پوره پوره رڼا خوشخبري هغې خلکو ته واوروئ چې هغوی په تیارو کې جوماتونو ته ځي او په تیارو کې خلک دغه دوه مونځونه کې ځي، یو د ماپښین مونځ، یو د سحر مونځ. نو د سحر مونځ چې سړی اهتمام کوي نو دا به د ده لپاره د پولیسلات د رڼا باعث ګرځي. او اتم نمبر دا چې یو سړی د سحر مونځ نه کوي هغه به د قیامت په ورځ باندې د الله رب العزت د دیدار نه محروم وي. کله چې جهنمیانو فیصله وشي، د جهنم او د جنتیانو فیصله د جنت وشي او جنتیانو ته خپل جنتونه د هغې په نوم باندې شي، نو پس د هغې نه بیا الله رب العزت وایي چې تاسو ته د مزید څه ضرورت شته؟ هغوی به وایي نه، الله رب العزت وایي یو نعمت پاتې دی هغه دیدار دی. او چې کله دوی ته دا دیدار د الله رب العزت میلاو شي نو دا نور نعمتونه به د هغې په مقابله کې هغه هېڅ هم نه. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست و د 14مې سپوږمۍ وه. پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې تاسو به په جنت کې د خپل رب دیدار داسې کوئ لکه څنګه چې د دې نه به سیوا کوئ لکه څنګه چې دا د 14مې سپوږمۍ تاسو ته ښکاري. او بیا پیغمبر علیه السلام په دې کې وفرمیل چې هغه کس ته به د الله رب العزت دیدار نه میلاویږي کوم چې د سحرې مونځ د لمر راختو نه پس کوي. د سحرې مونځ څوک د لمر راختو نه پس کوي نو هغه سړي ته به دیدار نه میلاویږي. مطلب دا چې د خپل وخت نه هغه وروسته کوي. نو د سحر د ضایع کولو د وجې نه الله رب العزت دا سړی د جنت کې به د خپل دیدار نه محروم ساتي. او نهم نمبر دا چې کوم سړی د سحرې مونځ نه کوي دته به ویل میلاویږي. ویل نو لکه قرآن مجید کې دا کوم آیات چې تاسو د خطبه کې ما ولوستو فویل للمصلین، بیا ویل دی د هغې چا د مونځګزار دپاره الذین هم عن صلاتهم ساهون چې هغوی د خپلو مونځونو سستي کوله. اوس ویل څه ته ویلی کېږي؟ نو ویل یو معنی خو عام طور باندې په عربۍ کې هلاکت ته ویلی کېږي، داسې خلکو دپاره هلاکت دی. لیکن ویل د دې په احادیثو کې مختلفې معنی هم راځي. بعض وایي چې دا د جهنم یو وادي ده، کنده ده، هغې ته ویل ویلی کېږي. او دغه کنده کې دي څه؟ نو په دې کې د جهنمیانو اینې د یو زوی دي چې دا خلک به پکې لامبو وي او دغه اینې یو زوی به دوی څکي. او بعض وایي چې دا یو سیند دی چې په هغې کې به دوی ډوبېږي. بعض وایي چې دا ویل دا یو کنده ده. نو که کندې والی که سینې والی که هر یو څیز والی نو مراد د هغې نه عذاب دی چې د عذاب یو صورت دی، د جهنم عذاب دی چې دې خلکو له به دغه ورکولی کېږي. او لسم نمبر دا چې کوم خلک د سحرې مونځ نه کوي نو دوی به نقصان ته داخلېږي. لکه حدیث قرآن مجید کې راځي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. نو دا غیا لفظ دلته راغلی غیا څه ته ویلی کېږي؟ نو د دې لغوي معنی هغه خو خسران او نقصان کولی کېږي چې دا خلک به نقصان ته داخلېږي او دا خلک چې کوم دی دا به تباهۍ طرف ته داخلېږي.
او دلته کې لفظ چې دې نه مخکې ازاع هم راغلی تاسو ته ما وویلې چې ازاع لفظ مخکې او بېره تېر شو هلته مراد دا و چې بالکلیه مکمل مونځ پرېښودل مراد نه و بلکې هلته دا و چې د خپل اوقاتو نه وروسته کول او دلته دې مراد دا ده چې بالکلیه یو سړی مونځ پرېږدي نو الله رب العزت به دا سړی څه کوي هغوی ته داخلوي او اوس دلته د دې نه مراد نو تاسو ته مو ویلې چې بعض حضرات د هغې مطلب دا کوي چې دا به نقصان او خسران ته داخل شي او بعض حضرات فرمایي چې د هغې د جهنم یو کنده ده او د جهنم د بره سر نه که چېرته یو کاڼی غټ راګزار کړی شي نو 50 کالو کې هغه د دې کندې یخ ته به نه رسي دومره جوره کنده ده او بعض وایي چې دا جهنم کې یو کنده ده چې په هغې کې لاندې اینې او زوې پرتې دي پیپ نو چې ورته ویلی کېږي او دا خلک به دغې کندې ته ورغورځولی کېږي نو دلته د هغې نه مراد ده چې مکمل سړی مونځ نه کوي حدیث مبارک کې چې کم کسان مونځ نه کوي نو هغې ته کفر ویلی شوی دی دې فضیل اعمال کې مازدیګري کې بار دا حدیث موږ د هغې تذکره کوو لکه حدیث مبارک کې راځي چې بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة چې د مسلمان او د کافر مابین کې فرق هغه د مونځ پرېښودل دي چې مونځ کوي مسلمان دی او چې مونځ نه کوي کافر دی او چې چا مونځ ادا کو نو دین قائم کو چې چا مونځ پرېښودو نو دین یې ونړاو کفر یې وکړو نو دلته اوس د کفر نه مراد څه دی نو امام شافعي او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه حقیقت کفر مراد دی چې دا سړی په دې باندې کافر کېږي یو سړی قصدن مونځ نه کوي او بعض حضرات په هغې کې تعویل کوي نو چې قول خو چې د ائمو رالی نو هغه مراد کېدی شي نو لہذا د یو مسلمان او د کافر په مابین کې فرق هم چې کوم دی هغه د مونځ دی که مونځ یې کو مسلمان دی او که مونځ یې نه کو د دو د کافر په مابین کې فرق هم نشته کافر هم مونځ نه کوي دا هم مونځ نه کوي چونکې دا بظاهره د زړه سره تعلق ساتي لیکن ښکاره علامت د مسلمانانو دپاره همدغه دی لکه هغه زمانه کې به منافق کافر هغه چاته چې مونځ له به نه راته منافقین چې هغه به هم راتله مونځ کې به ودرېدل نو الله رب العزت انسان پیدا کړی دی او د انسان خپل نائب او خلیفه ګرځولی او د ده د هدایت دپاره الله رب العزت کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام را لېږلي دي او په هغه انبیاو کې یو نبي موږ ته راغلی چې دې ته آخري امت ویلی کېږي په دې آخري امت باندې الله رب العزت 50 مونځونه فرض کړي څومره 50 دا موږ چې اوس دا 5 کولی نه شو دا په حقیقت کې څومره 50 اوس هم دا یو نیم کس وی که نه جمعې ورځ ده وایي د یو مونځ نه راغلی نه چې بل پکې بیا شوي دا چې کله 50 وی بیا به دې څه کولی د جمعې د اوږده شپه هم دې بیا یادوله چې سړی په ګنټه وله هملاس نه یو مونځ له پاسېږي ځکه چې په 24 باندې ته 50 تقسیم کا نو 100 ګنټې پس به مونځ راځي نیمه ګنټه بس به مونځ بیا راتلی لیکن الله رب العزت د موسی علیه السلام وینا او پیغمبر علیه السلام بار بار ته د 50 نه 100 ته راله 50 ته راله او اوس دا 15 چې کوم دی نو دام خلک نه ادا کوي حالانکه سوچو کې نو په 50 باندې غونډه چې 10 منټ نه پې ولګي نو 1 ګنټه شو باقي 23 ګنټې خپل کار روزګار کوه دا خو درته نه وایو چې دا 23 ګنټې هم دې 50 منځونو دپاره په جومات کې راشه تېرې کا خپل مړی ژوندی دی خپل رزق دی خپل پټی دی خپل کټی دی خپل بچی دی هغې سره وخت تېروه لیکن دا 15 منځونه کوه دا 23 ګنټې چې دې څه خوښه هغه کوه د خوښې نه مراد حلال حرام نه لکه انسان سوچ وکړي 6 فوټه 15 فوټه باډي د الله رب العزت درکې تړه دونه ده چې پړی دې تاویږي نه 50 جیره به پټی به ځان نه باندې سنبالولی شي بلکې نن سبا خو که چې شپږ شلې چاله یاد هم کو ګرانه ګراني د هغې نه ورته رغاړه کېږي کله کله د دغه د ګیا میا چې به ختمه شوه سړو به ګنیرې بل نو څه به یې کول بل چاله به ورکول هم نه ویل خپل څاروي هم سیوا دي غونډ پټی به په خپل کور باندې په خپله سنبالو نو چې دې ته سړی سوچ وکړي دومره غټه تنه الله درکړې غر د یو ځای نه بل ځای ته وړی شي او مینځ کې چې وګورې
الله رب العزت 5 منځونه به تا فرض کړي هغه 5 منځونه سړی نشي کولی نو دومره غټه تڼه د څه دپاره ده نو که هر څومره م ښایسته کې او هر څومره مزې چرچې پکې نو بدن که هر څومره م ښایسته او غټې د څه دپاره یې غټې هغه د جهنم د کندو دپاره او هغه د قبر د عذابونو دپاره یې ښایسته کې د منځونو اهتمام شروع کړئ او منځونه هغه کوئ پرېږدئ مه او خامخا سړی دومره سخته برداشت کړي نو بیا د جمع د منځونو اهتمام کوي دعا کوي بسم الله رب العمل کولو توفیق را نصیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت سیرت زموږ ژوند کې راولي اخلاص تقوا للهیت نصیب کړي بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي مردگان اسلام کامل مغفرت نصیب کړي شرعي حاجتونه مرادونه د څومره ملګرو د خپلو خزانو نه پوره کړي اخر خاتمه په دې کلمه کې چې لا اله الا الله